شو الله پاک ورته بیا دغه ورکړ بس سار شو الله قرآن کې فرمایي و ابراهیم علیہ السلام خپل بچی اسماعیل علیہ السلام ته یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک اے بچیا خوب ګورم په خوب کې د ګورم چې دتا قربانی کوم تا باندې چاړه را کاږما ان الله تعالی ان ابراهیم علیہ السلام ته وایا کله ستا څنګه خوخدا اسماعیل علیہ السلام هم پیغمبر دے ناغوت یا ابت فعل ما تؤمر سجدی انشاء اللہ من الصابرین او بابا سچری بخوب کی دری دی نو ٹک دری دی تو پیغمبر استا خوب د دروغ نشی کی دے تا ته چې الله ویلي چې زه د قرباني کا نو صحیح درته ویلي بس زه تیار یم ما قرباني کا و بچې نو ګورې دا چاړه راښکل ستا په دې مرای باندې دا ډېر ګران کار دی ما تم ګران دی تا تم ګران دی نگاہوں سے قتل کر دو نہ ہو تکلیف دونوں کو نگاہوں سے قتل کر دو نہ ہو تکلیف دونوں کو تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی دا سٹ کتا کول او مرائی تا او چڑی تا مرائی کتا کول دام گران کار دے خوچاڑ راخ کل دخ پل بچی پرے مرائی بانے دام دیر زیاد گران کار دے وطوئی بابا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا او کاغا کار چی اللہ در تکم ویلے دے انشاءاللہ ورسر زکوی چی پخپل وسبان دے او پخپل طاقت بانے دا کار دیر زیاد گران دے نو کدا اللہ ارادہ شو دا خدای خوخوان انشاءاللہ زبا صبر کم زبا دان کلکم دی چڑی تب مغاڑی کیوی بابا خو یو کارو کا سترگی را لو تڑا چی زتا تنگورم او تما تنگور پلم سترگی پٹکا او مالم سترگی ما نسکور واچوا چی زتا گورم ناتا ما تنگوری تچ ما تگوری او زتا تگورم ستا پسترگو کے زما مینا دا او زما پسترگو کے ستا مینا دا مینا با مین سر یو زائشی نو دا اللہ دا حکم پتا مین کی با فرق راشی حکم بسیون منلشی نو محترم تعلق دا دی خبرو دا دا محبت سر دے چی مینا پکیوی محبت پکیوی نو حکم منل آسان وی سڑی تا ار کار آسان وی پا محبت کی سڑے دمر طاقتور شي مجنون تا لیلا ولی دا چی منگے واغستو بول روان دا مجنون اور پس روان شوی وی لیلا روتا ملاقات خوب اوکم دیدن خوب اوکم چلال آغا رٹ تا کیناستا او لال آغا رٹ تا منگے وتا ناوی تے منگے کی خودو مجنون لڑو تیتا تا منگے کنگال کا منگے یخ کا دا پاسا پی اوبو بایو پکی اوبایو ازا رٹ بزتا ہوکم تا رٹ متاو رٹ بزتا ہوم رٹ امتاو پا یو نظری دی لیلا تم قتل او اغی اغا منگے پکی وینزو دا پاسا وینزو ڈکی کو او بیا منگے اوچت کو او مجنون سرخ کا تا کڑ لکه دا غوی پشاند او بس روان دی رٹ تاوی لیلا لڑا اخو دیر نشوی ساری دی او خزازاتو ناستا خوبا نوا کورتا لڑا او چه کلا رز اشپتیر شیو دی بل رز بیا آغا ٹیم باندے رالا آچه رالا وی قتل مجنون اکشان لگیا دے غوی پشان آغا رٹتا وی آنو آغی منگیر ڈکو تی مجنونا بس کا کن لیونیا بس کا دا رٹ بدر کمی تاوے نو دو تا مخراوڑو تی دور زر دے ڈک لگ با دیوار کڑے لگ پا کلارا با دے ڈکو کا و تیوید تو بڑو خبر نشوی لگ وخنا پرون نتا لگیا ہے تو دا پرون لگیا ہے تاوے ما خو پکی رضاش پا تیر کل نو اوگی شم نتگی شم دکا سو
محبت مینه وه او مینه د چا مینه وه د لیلا مینه وه لیلا صحیح خو یو بنده دی که نه نو چې د الله مینه یې په بنده کې یاره په ځان به سړی تیلی ورته نه کړي دا منګه چې انې باندې کوو من کې محبت نشته من کې مینه نشته الله دې راته خپل او خپل حبیب محبت را نصیب کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو وی جهاد دپاره تیارې وکړي او جهاد له تللي خپل خپل نومونه را وړاندې کوي صحابه راځي نوم لیکي زه به ځم زه به ځم لکه تبلیغ والا چې وایي نو خلک نومونه وړاندې کوي زه چلې له ځم بل وایي سیروزې له ځم بل وایي لږ څلور دکه شان هغه یو خپل نوم لیکه یو زنانه ده هغې ته د اعلان پته لګېدلې ده په کور کې څوک شته نه جاړي او یو لوی ماري کوکاري دی شور شغب دی یو ماشوم یې دی په غېږ کې هغه ماشوم دی د سینې رودونکې دی پایروي پایرول ماشوم دی ډېر ماشوم بچی دی شیرخوار بچی دی یاره خو چې شپه تېره شوه او سار شو نو راله مسجد نبوي ته راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی د الله پیغمبر ته د اعلان کړی دی د جهاد دپاره د نومونو وړاندې کولو د نومونو لیکلو اعلان دی کړی دی د الله پیغمبر مجاهدینو خپل نومونه ولیکل زما په کور کې زما خاون و نن سره د مخکې یو جهاد شوی دی نو هغه په هغې کې شهید شوی دی د هغې نه پس تا دا بچی الله ذوالجلال ما ته راکړی دی او دی نن دوره دی چې دی سینې ته پروت دی او پایروي نور څوک شته دی نه چې دی تا سره ملګری کړم او ستا د خبرې اتباع وکړم ستا د حکم تامین وکړم څوک شته دی نه زما په کور کې ځوان نشته چې زه یې دراولېږم هغه تا سره په جهاد کې شریک شي د الله پیغمبره دا ماشوم بچی مې دی د سینې والا بچی مې دی دی مې راوسته دی دی ځان سره کا او دی واخله د نوم ځان سره ولیکه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل و بیبي دا ماشوم خو ډېر ماشوم بچی دی نو د سره به زه څه وکړمه د خدمت کول د جهاد په دوران کې د خدمت کول د حفاظت کول د دله خوراک ورکول څښاک ورکول د لبول د سنبالول د صفا کول او د سوتره کول او د خوراڅکا د کول د ماشوم خو ډېر ګران کار وي یو مور له الله دا طاقت ورکړی چې خپل بچی سنبالوي نو زه به څنګه په جهاد کې به بیا څنګه سبا نه سنبالوم او ورته وایي د الله حبیبه دا بچی خو ما دې له نه دی راوستی چې دی له به ته خدمت کې دی به ته سنبالې او دی به ته سوتره کې یا به اوده کې یا به زانګې یا به لبې د الله حبیبه مه وله خوراک ورکوه مه وله څښاک ورکوه او مې په سینه باندې لبوه بس ځان سره واخله اوږې دې وي تږې دې وي چغې دې وی کوکې دې وی پروا نشته دی واخله او ستا صحابو کې کم صحابیم چې داسې چې توره ورسره شته لینده ورسره شته غشه ورسره شته ټول اوزار ورسره برابر دي خو ډال ورسره نشته چې د دشمن د غزار نه ځان بچ کړي انو دا ماشوم درون نه دی سپک دی انو دا ماشوم وله ورکه نو چې دشمن د طرف نه غش راځي یا د تورې غزار راځي زما دا بچی دی ورته ور مخې ته کوي محبت جس کو کہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے محبت جس کو کہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے فقط ایک بار ہوتی ہے خلوص دل سے ہوتی ہے محبت گران کار دے مینا گران کار اسے منگو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وخلو چې دا پیغمبر د الله پیغمبر دی په محترمه صحیح معنو کې د الله د پیغمبر حق ادا کول شهادت کول دا ډیر ګران کار دی دا ډیر کلک عاشقان غواړي دا د ابوبکر صدیق غوندې عاشق غواړي چې د خامار په ټک کې اوف د خولې نه نځي چې خامار پې باندې ټک ورکه او په غار سور کې پروت دی او د زهر ولا په بدن کې کرلای وکړي او په سترګو ولا اوبه راویستې
او د نبی اسلام په رخسار مبارک په ګل مبارک باندې لکه شبنم چې په ګل پروت وي دکه شان د نبی اسلام په مخ د ابوبکر صدیق اوښکه پراته وه. دا ډېر ګران، دا داسې عشق غواړي، دا داسې محبت غواړي. پیدا بچی مې دې له درکړه چې ځان به پې د دشمن د غزار نه بچ کې. یو انصاریه ښځه ده د احد په جنگ کې شیطان آواز ولګو الا ان محمد قد قتل، نبی علیہ السلام وی شهید شو. صحابه په هغې اواز ډېر ګډوډ شو، د دشمن پروا یې نه کوله، د تورې د پړک نه نه یارېدل، د غشي د ګزار پروا یې نه کوله. خو چې دا اواز پې وشو چې نبی علیہ السلام شهید شو، بس صحابه نظر ګډوډ شو، بس نه پوهېدل په ځان. شیطان اواز لګولی و، دې دپاره یې لګولی چې دا صحابه ګډوډ شي. صحابه ګډوډ شو، کافرانو پې حمله وکړه. او په دغه دوران کې نبی علیہ السلام به آواز کو د احد میدان چې چا لیدلی دی الله دې ما او تاسو ته بیا بیا وښیي. نو هغه میدان کې دې طرف ته چې لاړ شي دو غرونو منځ کې یو ناو دی، هغه ناو ته نبی علیہ السلام په شا شاتلی دی الی عباد الله، او ما طرف ته راشئ، و د خدای بندګانو ما طرف ته راشئ، ژوندی یمه، زه زنده یم. نو صحابه بیا ورو ورو راغونډېدل. هغه اواز د شیطان رسېد، داسې روان شو لکه څنګه چې د مرګ اواز وشي نو په دې لارو کوڅو کې داسې ځي خبره ځي، ځای په ځای خبره خلک بیا کوي یاره پلانې مړ دی، پلانې چا ویشته دی، پلانې داسې خبره کېږي. دغه شان مدینه خو ورسره نږدې وه، مدینې ته اواز خبر راورسېده یاره نبي علیه السلام شهید شوی دی. په هغه بیبیانو دومره سخته شوه، د زنانه او مسلمانانو مینه محترمو دې ته وایي. یو انصاریه ښځه ده، انصاریه هغه ښځې ته هغې ته وایي چې د مدینې وي، د مکې نه نه راغلي، د نبي اسلام ملګرتیا کې هلته نه دي راغلي، د دې ځای خلک دی. لکه مثال په طور موږ د دې ځای د افغانستان نه مهاجرین رالل دلته، نو هغوی سره موږ که ډېر محبت کوو، خو هغه مره نه شو کولی څنګه چې د هغوی په خپل منځ کې د خپل کلي محبت وي. خو انصارو کې دومره محبت و چې هغه انصاریه ښځه وه، د مدینې ښځه وه، او چې هغه اواز یې واورېد، یو نه تپوس کوي یا جینه یا ښځې دا خبره رښتیا ده؟ هغه ورته وایي نیم خبره. په بل دیوال خیږي اواز کوي دا خبره رښتیا ده؟ وی نیم خبر. یاره بس په سورلی را سوره شو، را روانه شوه. لاره کې یو نه تپوس کوي، صحابي ورغی ما بال محمد، د نبي علیه السلام څه حال دی؟ نو هغه ورته وایي ما ته پته نشته، خور یو خبره درته کوم، د نبي علیه السلام حال خو راته پته نشته، په خپله ګډوډ یم. خو دا واوره چې ستا زیه مې لیدلی دی چې هغه په وینو کې لیت پیت پروت و شهید دی. او ته زه ته زیه نه یادوم، نبي علیه السلام یادوم. په زوی باندې پروا ونه کړه چا ته چې چا زیه مړ دی، هغه نه تپوس وکړه چې د زیه مرګ دغه څنګه برداشت کول څنګه چل دی، چې په چا غم راغلی هغه نه تپوس وکړه. مخکې راله نه یو بل سړی بل صحابي را روان دی، ما بالو محمد د نبی علیہ السلام څه حال دی؟ نو هغه ورته وایي ما ته پته نشته. وایي خور یو خبره درته کومه، ته پلانی ستا خاون مې لیدلی دی چې په وینو کې پروت و شهید شوی دی. او ورته وایي خاون پرېږده، ما ته د سردار کونین حلوایا، لاړه میدان ته ورسېده، بل نه تپوس کوي ما بالو محمد. لاره کې نږدې احد ته یو بل سړی ورله ورغی، نو هغه ورته وایي نیمه خبر په خپله ګډوډ یم، خو دا مې ولیدل چې ستا پلار مې لیدلی دی چې هغه شهید شوی دی. هغه ورته یې پرېږده، ما ته د نبي علیه السلام حال وایه. بل یو کس ته وایي ما بالو محمد، د نبي علیه السلام څه حال دی؟ هغه ورته وایي ما ته پته نشته. و بیبي ستا رور مې لیدلی چې شهید شوی دی. څلور کسان ورته د څلورو مردګانو خبره وکړه، د زوی، د خاون، د پلار، د رور. دا ورته وایي دا خبره پرېږده، د نبي علیه السلام حال راته وایه. هغه ورته وایي میدان ته ورسېده، هلته چا نه تپوس وکړه د نبي علیه السلام څه حال دی؟ ما بالو محمد، د نبي علیه السلام څه حال دی؟ نو هغه یو کس ورته وایي هغه دی ژوندی دی. خو چې هغې ورته دا ووایي، هغه کس ورته دا ووایي، بس د دې طبیعت لږ ښه شو او هغه خپلې سورلی مخ هغه طرف ته کړ، روانه شوه ورشړلې. د نبي علیه السلام خوا ته ورسېده. چې هلته ورسېده
د نبی علیہ السلام د صادر مبارک پلیس کې راونیسه او ته هسې ګورې ورته کل مصیبت بعد محمد سال، هر مصیبت پس د محمد رسول الله نه صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه پس ته هر مصیبت کده کده خاون مصیبت دی کده زوی دی کده پلار دی او کده ورور دی سهل دا آسان دی دا ډېر آسان دی دا به خدای په ما باندې تیر کی خو د الله حبیب ستا غم مې ګوره نشه برداشت کولی محبت جس کو کہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے فقط ایک بار ہوتی ہے خلوص دل سے ہوتی ہے محترمو عرض میں دا کولو چې صحابه او قربانای کولې امنګه قربانای کو نو خپل سوچو چې فرق پکشته کې نشته دا غي قرباني بل شان وا زمون قرباني بل شان منګه د سر نه غونډه اړو او منګه قرباني کو په منګو یره فرض شوی در باندې لازمه ده او هغه کې مشل وجه ګورو درنه ګورو سربه ګورو د ډیرو غوښو چی او دا د 5 قابل ده او دا د 2 قابل ده او دا د 4 قابل ده قابل مابل نه وای دا دې کې غوښه لګه زمونږ لګي را دي کېږي دې کې غوښه ډېره زمونږ ډېره را دي کېږي د غوښې نیت پکې کې دا ستا اراده نیت صحیح نه شو نیت او اراده هغه ده چې خالص د الله د رضا دپاره وي د الله د خوشحالولو د پیغمبر محبت کې ته د الله دپاره کومه قرباني وکړې چې قرباني وکړه غوښه وویشه ټول کال دې راوچلوله سړي ستا خو وس دی ټول کال دې راوچلوله او دې خوړه په بچو دې وخوروله دا خو دې فقیرانو له ورکه چې ټول کال یې بچو باندې صرف دال او ساګ خورولې ټول کال یې په دې بچو باندې څه وچې او سپورې خورولې دا دی له ورکوی بچي وخورئ تاسو موږ به بیا ټول کال راوچلو خیر دی موږ به بیا راوچلو ما له خدای وس را کړی دی ستا وس نشته غوښې پسې ته پریشانه وې ها وخوره نو نیت زمونږ د الله او د الله د محبت د وجې نه ډېرو کمو خلکو قرباني ده قرباني ده د الله په نوم د الله د پیغمبر په نوم باندې قرباني ورکول دي او ځکه د څاروي کې چې دا غیب بویني او شل بني او ګډ بني او ړون بني او مثال په طور دی به دغه ښکر به یې روږي او پخپو به روږي دا ولې مینه کې ورکې که په محبت کې ورکې که په غوښه کې خو یې نه ورکې که نه که دی ګوډي د یو څاروي خپه ماته شونده کې نه غوښه شته نه څه ولې نشته ښکرې مات شو نو غوښه پکې نشته ولې نشته په سترګو ړنده شو نو غوښه پکې نشته ولې نشته نه نو دا ولې دا ټول غیبونه صفا او پاک څاروی ګوري ځکه دا ته په مینه ورکې په محبت کې ورکې محبت کې چې څوک چاله څه شی ورکوي نو خود تاپ شی ګوري ښه سوتره شی ګوري د دې وجې نه کم غیبدار څاروی چې فقها لیکي په د قرباني نه کېږي که ښکرې د وې خمات دی قرباني پې نه کېږي که یو خپه په ځمکه نه لګوي په دریغ پې ګرځي انو قرباني پې نه کېږي ها که یو باندې معمولي سرګوډۍ غوندې کوي روانه بیا پې کېږي خو که چېرې داسې چې خپاړو لګولی نه شي ما ګوډه ده ماته ده تللی نه شي قرباني پې نه کېږي ړنده ده په سترګو دواړو باندې قرباني پې نه کېږي په یو سترګه باندې ړنده ده پوره یو روغه ده قرباني پې نه کېږي یو کې نظر کم دی بلکې پوره دی انو که د دې کې کم دی نو چې نیم وي د نیمې نه سیوا نو بیا پې کېږي او که د نیمې نه کم وي د هغې معلومول د هغې یو طریقه ده بیا به ته بل وخت هم اوس وخت نشته جنازې له به دونه وخته دی نو قرباني پې نه کېږي چې کله نظر په سترګه کې ني دارنګې چې غوږ یې کټ دی او پوره ویښ کې کټ دی یا نیمې نه سیوا کټ دی نیمې نه کم پاتې دی قرباني پې نه کېږي لکه چې نیمې نه سیوا کټ ته قرباني پې نه کېږي چې غولانځه کې 2 تی ګوډ دی 2 روغ دي انو قرباني پې نه کېږي که یو ته یې ګوډ دی او 3 روغ دي نو بیا پې کېږي بیزه کې که یو ګوډ دی یو روغ دی قرباني پې نه کېږي او که مثال په طور بعضې خلک پکې وایي چې بلار به وخته نو قرباني پې کېږي په بلار به باندې څه سر نه پرېوځي د قربانۍ ښه دا مسله یاده کوي ما ته وختي دلته دی وایي دا خو موږ نه ده اورېدلی ما چې تا تپوس نه یې کړم نو څنګه به واورې ته تپوس وکړه نو به ته ووایم نو زما هرې خبرې ته به څه خیالي نو بلار به دغه ده غوا ده میخه ده ګډه ده بیزه ده بلار به ده او قربانۍ بالکل قرباني پې کېږي که بچی پکې ژوندی راووته نو هغه به ملالې او که چېرې مړ راووته بس به وغورځئ چې ژوندی راووته حلال به کې د بچي غوښه که خوري بالکل جایز ده ګناه پکې نشته که غریبانانو لی ورکوي او هغه یې خوري کچه غوښه ده یا به یې اخلي یا نه خو که مثال په طور د چاړۍ اخلي نو
اثر پې نه پرېوځي. او مثال په طور خو که چېرې بلار به څاروی دی نو قرباني اثر پې هېڅ نه پرېوځي. که سړی چې نه بلار به دا خو نه حلالوم نو دا ستا زړه خبره ده ګنې نو که بلار به ده او تا ته پته مو لګېده چې بلار به ده او ته حلالې نو حلالوي دې کې څه ګناه نشته دی. که بچی پکې ژوندی راووته خو حلالې که هغه به ساتې نه چې دا دی بلوشي نه دی بلویه نه دی به حلالې. که مړه راووته بس خبره خلاصه شوه. بهرحال دا د غیبونو نه پاک څاروی چې مونږ ګورو دا ولې دا د الله تعالی په محبت کې ورکول دي. او الله ذوالجلال مونږ ته صحیح د قربانۍ توفیق را نصیب کړي. دا ټیم ناوخته یې زموږ چم کې دا جنازه ده هغې ته به ځان تیارول غواړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.